دلته پته نه لګي. یو ویډیو مې کتا فلسطین کې سم مجاهدین غیر شوي په اوځي کې مجاهدین غیر شوي نو چاته د چت نو ویډیو کړی د مجاهدینو نه او چار چا پیرا ریل د دې وخت خبره ده چاته ویډیو کړی دا چار چا پیرا تی بارود دی ګولې پی وریږي او په دغه ټیم کې یو مجاهد لګیا دی وزن کې چې تاسو هم ډیرو غتلی وزن نو هم ډیر اورو کنه دلته د مؤذن مامام لګیا او موږ په خپل کې کرام لګیا او دا اذان نه کوي یاره دا اذان چې کوم درد دی کنه ځکه چې په دغه وخت کې دی په دې سوچ لګیا دی چې به زه خو لاړم زه خو بس دا زما د دنیا اخرنی اذان دی ځکه چې داغه طرفه ګولې را روانې دي او پته نه لګي کومه یو ګولې په ما باندې لګي او دی وس اذان کې الله اکبر دی وس په دې ټیم کې د دنیا مفاد نشتا د دنیا اغراض نشتا شهرت نشتا دی خو غیر د اخرنی ټیم دی ختميږي دی وس په دې ټیم کې وای لکه تاسو دا کم بارود دي دا کمزوري دي تاسو دا کمی ګولې دي دا کمزوري دي تاسو دا کم طاقت دي دا کمزور دي الله اکبر الله ډیر لوی دی وس په دې ټیم کې ته وای کنه الله اکبر تاسو پته ولګي چې څونه لوی دی الله دغه چې دی غیر دی په د سخت راغلی دا په د تکلیف راغلی دی دی په دغه ټیم کې وای اشهد ان لا اله الا الله کافر وته وای نه دا خبره باندې کې چې الله یو دی معبود برحق یو دی دا مګوا زموږ د بوتان یاد کا عیسی مسیح یاد کا عزیر یاد کا دی وته نه لا اله الا الله معبود برحق صرف یو الله دی زدا आवाज لګو وس د کومه جذبه چې د نه کنه دا بل شان بهرحال دا کم صحابي چې دویم وفات شوی دی دا هم هسې نه دی وفات شوی په دې کې د شهادت نفي نه ده د شهادت خپله مرتبه ده هغې باندې ان شاء الله چېرته مقابل بحث به بیا وکړو دا دویم هم شهید شوی دی او دا نور اعمال یې ورسره اضافي کړي دي د دې وجې نه دی مخکې تللی دی په دې کې د شهادت نفي نشته چې یاره یو شهید دی او یو عابد دی عابد چېرته شهید ته نشي رسېدی ګوره یاد لرئ شهید چې کومې مرتبې ته رسي کوم مقام ته رسي نو دا عابد د عبادت په زور باندې هلته ګورې نشي رسېدی د عبادت په زور باندې دی نشي رسېدی کم باندې چې شهید رسي الله رب العزت په خپل حق معاف کوي شهید ته الله رب العزت په خپل حق معاف کوي د مخلوق د حق بیله خبره ده هغه نه معاف کیږي هغه په معافی کیږي د سړي پسې بځې هغه خپل حق ورکړي لیکن الله رب العزت په خپل حق معاف کوي روزه دې نه نیولې معافي دا صحابه نه دي راغلي هیڅ عبادت نه دی کړی صحابي راغلي د الله رسوله ما ته کلمه وایي زه مسلمانې ګما دا مسلمانان جنگيږي کافر راغلي دي اې دا الله رسوله ما ته کلمه وایي زه مسلمانې ګما نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کلمه وایي مسلمان شو اې دا الله رسوله زما لپاره څه حکم دی وې دغه حکم دی کوم چې د صحابو د لپاره دی و جنگيږي وې دا الله رسوله زما لپاره وسې وې کا شهید شوي نو جنت ته وځي او که ژوندې پاتې شوي نو غازی به بیا بدین باندې چلےږي وې دا الله رسوله لاړم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعا او ګلاس او د چت کړه او دغه صحابي ورغه و جنگېدو او وای چې څنګه شهید شي ولګېدو نو چې غړې او وای چې فستو برب الکعبه زما دې د کعبه پر رب قسم یې کامیاب